ګرانو کتونکو زمونږه په دغه پروګرام کې د شریعت په رڼا کې سوال او دغه جواب کې یو سړی ډیر داسې ناشنا سوال یې کړی دی او بعضې وخت کې ماله په بعضې سوال باندې لږه خندام راشي او لږه حیرانتیا هم راله راشي بیا په زړه کې خفم شم چې یاره بعضې دومره آسان مسایل دي خلکو تر غټ مسایل جوړ کړي دي په کم از کم مسلمان په کار ده چې په دغسې مسایلو باندې خو خامخا پوهیږي نو سوال یې کړی دی ډېر خوندور او عجیبه سوال یې کړی تاسو یې هم واورئ سوال یې دا کړی دی چې یو استاذ دی په سکول کې یا په کالج کې یا په یونیورسټۍ کې یا په مدرسه کې چې په هر ځای کې استاذ دی او هغه سره فیمیل یعنی جنۍ ده شاګرد دی ده وی چې مونږ اورېدلی دي چې شاګرد دا پلار وي روحاني پلار وي او دغه استاذ دغه جنۍ خوښه شوه دا خپله شاګرد یې خوښه شوه محبت یې ورسره پیدا شو نو آیا دا استاذ دغه خپلې شاګرد سره نکاح کولی شي که نه شي کولی نو خامخا دا داسې یو سوال دی چې دا خو ډېر عام فهم سوال دی په کار ده چې کم از کم مسلمان ته خو دومره پته وي ټیک ده چې استاذ روحاني پلار دی د شاګرد دپاره روحاني یو نسبي پلاري چې څوک چا نه پیدا وي هغه نسبي پلار دی یو روحاني پلاري چې څوک چاته علم وښیي علم ظاهري باطني یا د قرآن یا د یونیورسټو علم څوک چاته وښیي د استاذ ډېر مقام دی روحاني پلاري خو داسې هم نه ده چې روحاني پلار د وجې نه چې دا کومه سټوډنټ یا د مثال کې طور په دواړه سره رضا شو سره خوښې شو نو داسې نه ده ګوندې چې نکاح یې ورسره جایز نه ده دې وجې نه چې یاره دا یې روحاني پلار دی او پلار سره خو نکاح نه جایز نه داسې خبره نه ده شرعي توګه باندې که استاذ خپل شاګرد دی خو ګوره دا یاد لره دلته یو خبره کومه دا زمونږ بچیانې چې مونږ ته خلک رالیږي مدارسو ته یا یونیورسټو ته یا کالجو ته یا سکولو ته دا دې دپاره نه رالیږي چې استاذ په هغه باندې نظر واچوي او استاذ چې کوم دی هغه سره خپل محبت او د عشق کیسې ورسره شروع کړه دا دې پاره مونږ ته رالیږي چې مونږ دوی له تعلیم ورکړو د خپلو بچو په شان ته تعلیم له ورکړو عزت په نظر باندې ورته وګورو د عزت په نگاه باندې ورته وګورو دا زموږ ته د ګپو شپو دپاره یا تعلق دپاره یا کتنو دپاره یا محبت دپاره پلار او مور نه رالیږي داسې نه ده چې دوی ته ګوندې خاوندان نه میلاویږي نو موږ ته رالګلي چې که تاسو خوښې نو نکاحګانې هم ورسره وکړئ نو اول خو انتهایي چې کوم فیمیل سټوډنټس دي هغو ته انتهایي ښه سلوک په ښه نظر په ښه نیت باندې په محبت ادب احترام باندې داسې لګا ګویا کې یو پلار خپل بچی ته څنګه سبق ښیي په کار ده چې په دې نظر باندې ورته سبق وښودلی شي خو شرعاً دا هم څه ناروا نه ده که مثال کې طور په یو ینګ ټیچر دی یو په کلاس کې یو جنۍ ده هغې سره په رضامندۍ باندې په خپله خوښه باندې دواړو فیملی هم خوښه ده هلک هم خوښه ده جنۍ هم خوښه ده نکاح ورسره کول غواړي شرعي توګه باندې شاګرد خپل استاد سره بالکل نکاح کولی شي هېڅ خبره پکې نشته دی هېڅ ناروا نه ده څنګه چې عام جنۍ سره چې ستا شاګرد نه وي هغې سره نکاح جایز ده داسې شاګرد سره فیمیل سره هم په یونیورسټۍ کې ورسره ریلیشنشپ پیدا شي یا بل خو چې غیر شرعي نه وي اسلامي طریقه باندې یا هغه ته نکاح دعوت وله ورکړي او چې راځه تا سره زړه مې دی چې نکاح در سره وکړم هغه رضامندي اختیار کا او په هغې باندې څه زوره نه وي او فیملی هم دواړو طرفو نه رضایي بالکل شرعاً پکې هېڅ کوم نشته بالکل جایز ده